یو سړی دی او تا په مجلس کې بد ښکاره کو بد نوم دې ورته وي خلکو پورې وخاندل اگر چې هغه درته په خوله څه ونه وي خو په دې زړه کې ستا نه نفرت پیدا شو دې زړه کې در نفرت پیدا شو نو که دا غواړي چې زما د څوک عزت وکړي که نه نو ته د بل انسان عزت وکړه هغه ته ښه نومونه ووایه هغه نومونه ورته یاد کړه چې په کومو نومونو باندې هغه خوشحالیږي نو خپل مخاطب په خو القاباتو باندې رابله هغه به ستا ډېر عزت کوي بیا ښه نومونه خلکو ته یادوه او دغه رنګې کو دا غواړي چې خلک دې زما عزت وکړي او زه د یو عزتمند سړی جوړ شم نو په ځان کې د سخا صفت پیدا کړي کو دا غواړي چې ټولو خلکو زما عزت وکړي او ما ته په ښه نظر وکتې که نه نو خپل مخاطب په ښو نومونو باندې رابله څوک در سره میلو شو که نه داسې ښایسته نومونه ورته اخله چې هغه پې خوشحالیږي نو ستا به خلک عزت کوي په ښو نومونو باندې خلک رابله مونږ څه کو الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي مونږ انسان ته هغه بد نوم اخلو چې هغه پې رسوا کېږي او خلک پورې خاندي نومونه نه مونږ څه نومونه رخ کړي دي هغه بد نومونه به خلکو ته اخلو چې هغې باندې خلک وخاندي په هغه پورې هغه پسې رسوا شي نو بیا د هغه په زړه کې زمونږ دپاره بغض جوړ شي که نه ته یو انسان په یو مجلس کې کچه ښکاره کې یو سړی دی او تا په مجلس کې بد ښکاره کو بد نوم دې ورته وي خلکو پورې وخاندل اگر چې هغه درته په خوله څه ونه وي خو په دې زړه کې ستا نه نفرت پیدا شو دې زړه کې در نفرت پیدا شو نو که دا غواړي چې زما د څوک عزت وکړي که نه نو ته د بل انسان عزت وکړه هغه ته ښه نومونه ووایه هغه نومونه ورته یاد کړه چې په کومو نومونو باندې هغه خوشحالیږي نو خپل مخاطب په ښو القاباتو باندې رابله هغه به ستا ډېر عزت کوي بیا ښه نومونه خلکو ته یادوه او دغه رنګې کو دا غواړي چې خلک دې زما عزت وکړي او زه د یو عزتمند سړی جوړ شم نو په ځان کې د سخا صفت پیدا کړه په ځان کې د سخا صفت پیدا کا ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي سخي سړی چې دی که نه دا خلکو ته هم نږدې دی الله ته هم نږدې دی جنت ته هم نږدې دی او بخیل سړی چې دی که نه دا د خلکو نه هم لرې دی د الله نه هم لرې دی او د جنت نه هم لرې دی بخیل سړی د چا څه خوښي نه مړوي دا شنه ګټه د ده نه بس جدا کړي سړیا سخي سړی د هر چا خوښي د خلکو ورسره هم مینه وي د الله ورسره هم مینه ده او د جنت ورسره هم څه ده مینه ده وایي دا شیطان چې دی که نه دی په بخیل سړي باندې ډېر کوشش نه کوي شیطان په بخیل سړي ډېر کوشش نه کوي مړه وایي دله دا بخل پوره دی دی هسې هلاک دی په دې بخل سره زه به یې څه هلاک کړم دی د خپل بخل هلاک کړی دی هسې شیطان په بخیل سړي باندې ډېر کوشش نه کوي نو بخل چې دی دا ډېره ناکاره مرض دی ګناه دا ځان ته نه بچ کول پکار دی نو که غواړې چې خلکو زما عزت وکړه او زه یو عزتمند سړی جوړ شوی نو په ځان کې د سخا صفت پیدا کا او که پیسې ته ابی او دادا وایي او د ابی او دادا نه ته پیسې خوږې دي او بیا هم وایي چې زما خلکو عزت وکړه نو بیا د خلک عزت نه کوي ښه بیا د خلک عزت نه کوي ته به وایي چې ممزرما ټوله زما او زما د هر څه په جیب کې پراته او خلک راته کېناستی پاسې د خلکو دماغ نه دي خراب دي چې بخیل سړي ته کیني او پاسې صحیح ده نو که د ځان عزت غواړي نو علماء لیکلي په ځان کې کوم صفت پیدا کړه صفت د سخا دارنګې که دا غواړي چې زما چا عزت وکړي نو ته د نورو خلکو عزت کوه د نورو خلکو عزت کوه عزتمن سړی هغه دی چې هغه به د بل عزت کوي او چې د بل بې عزتي کوي نو دا په خپله بې عزته انسان وي ځکه
ته د بل انسان عزت کوه هغه به تا ته عزت درکوي او ته د بل بېعزتي کوي که نه هغه چېرته ستا ته عزت نه درکوي که په هغې موقع باندې د یرې نه ستا د یرې د وجې نه چېرې دا سړی به ما ته تکلیف راورسوي او ستا عزت یې وکړو نو دا ګوره عزت نه دی او دا د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی په اخر زمانه کې به د سړي عزت کېږي د هغه د شر نه د حفاظت لپاره د سړي عزت به کېږي د هغه د شر نه د حفاظت لپاره خلک به د سړي عزت کوي دې د وجې نه چې سړی به عزتمند وي خو دا خلک په عزت د دې وجې نه کوي چې د هغه د تکلیف نه به ځان ساتي